حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائی اے جبریلا تلال شخکت ازمکی تکوشا او سمر چی غٹ شیطانان دی داغی پا دی سٹونو کی زنزیران ورواچا وی تاڑا او دریاب تے وروالا چی دا نبی علیہ السلام دا امت روجی چرت خرابی نکی دا غٹ غٹ شیطانان اتڑاو دریاب تے اولا یا حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی یو آواز کون کی تو فرمائی چیت زمان دا طرف نا دا دری آوازون اوکا اول آواز دائی اے دا اللہ نا سوک سوال کون کشترے چی اللہ تبارک و تعالی سوال قبول کی اے دا اللہ پا دربار کے سوک توبہ وستون کشترے چی اللہ توبہ قبول کی اے دا اللہ نسوک مغفرت غختون کشترے چی اللہ مغفرت نصیب کے واللہ ورطا بخنو کی حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کلچ دا رمضان المبارک میاں شروع شی اللہ تبارک و تعالی دی جنت کی د خوشبو یو لگے ورکی چی داغی پزری سر دا تمام جنت د خوشبویانو نڈک شی او بیا حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی دکال د شروع نوالا ترکال تر اخیرہ پوری جنت خیستکی گی در رمضان المبارک تمیاش دپارا بیا حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی کلچ در رمضان المبارک اول اشپشی نو پا جنت کی یو ہوا اچلی گی او آغی ہوا تا موسیرہ ویلے کی گی دا دغی ہوا پا ذریعے سر دا جنت دونو دا پانی او دا جنت دا بنگلو چی کمی دروازی دی و آغیتا چی کم زنزیران پرات دی دا جنت دا دروازی و دا زنزیران اڑکی گی تدین داس یو خکول آواز زل راخکون کے آواز یو مزیدار آواز پیداشی چی اوریدون کی چرت پا جون کی داسی خیست آواز نوی اوریدلے دیر یو خیست آواز دا دین پیداشی نو دا آواز چکل دا جنت دا خوری ووری نو دوی د خپلو بالاخانون را بار شي او بار ادرگی او آوازون شروع کی اے وی داسی سوکشتر دا اللہ تبارک و تعالی پا دربار کی چی زمون سر نکاو کی او زمون سر کوئیدنو کی او اللہ زمون سر جوڑا برابر کی داسی سوکشتر چی مونگ سر نکاو کی بیا دغ خوری دا جنت چی کم داروغه دے دا اغنم ریزوان دے دا خوری دی ریزوان تاوی اے ریزوانا دا سنگش پدا نن خو پا دی جنت کی دیر عجیب خوشبوئی دا نن خو پا دی جنت کی دیر یو عجیب قسم ہوا و چلی دلا دا جنت دا ونی او دا جنت دا بنگلو دا دروازی خونن یو دیر خیست آواز کئی ریزوان دا سنگش پردا نو دا جنت چی کم داروغ دے ریزوان آغا ورطا جواب ورکی وی دا رمضان المبارک اول شپا دا
دا د رمضان المبارک د میاشتې اوله شپه شروع شوه او بیا الله تبارک وتعالی د جنت چې کوم داروغه دی رضوان هغه ته وی ای رضوانا افتح ابواب الجنان دنن د جنت دروازې کولو کا او الله تبارک وتعالی د جهنم چې کوم داروغه دی د جهنم په دروازو چې کوم څوکیدار ولاړ دی د هغه نوم مالک دی الله تبارک وتعالی مالک ته وفرمایي وی اے مالکا اغلق ابواب الجحیم نن د جهنم دروازې بند کا رضوان ته د جنت دروازې کولو کا مالک ته نن د جهنم دروازې بند کا او بیا حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام تو فرمائی اے جبریلا تلال شخکت ازمکی تکوشا او سمر چه غٹ شیطانان دی داغی پا دی سٹونو کی زنزیران ورواچا وی تاڑا او دریاب تے وروالا چه دا نبی علیہ السلام دا امت روجی چرت خرابی نکی دا غٹ غٹ شیطانان اتڑاو دریاب تے اولا یا حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی یو آواز کون کی تو فرمائی چیتا زمان دا طرف نا دا دری آوازون اوکا اول آواز دائی اے دا اللہ نسوک سوال کون کشترے چی اللہ تبارک و تعالی سوال قبول کی اے دا اللہ پا دربار کے سوک توبہ وستون کشترے چی اللہ توبہ قبول کی اے دا اللہ نسوک مغفرت غختون کشترے چی اللہ مغفرت نصیب کے واللہ ورطا بخنو کی دا اللہ دا طرفنا ہر شپا دا دری آواز کی گی زمان نا اغوالا چی زدر کما ما تا توبه و باسه چی توبه دی قبول کما ما تا دخپل گناہون جڑاو که چی زدی مغفرت نصیب کما حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی آغیزات تا تاسو قرض ورکے قرض چی آغا پورا ورکون کے دے پورا بدل ورکون کے دے آغا دا سشی کمون کے ندے آغا دیر غنی ذات تینو آغی غنی ذات تا قرض ورکا چی آغا در تا پورا بدل دا آغی در کی او بیا حدیث مبارک کے رازی نبی علیہ السلام فرمائیں در رمضان المبارک پا میاش کی درو جماعتی پا ٹیم کی اللہ تبارک و تعالی لس لک دا اور دا جہنم نا داسی کسان ازادوی چی پاغی باندی اور دا جہنم واجب شوی او بیا حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی وی کلی چی دا رمضان المبارک اخیرش پا اللہ تبارک و تعالی پا دغش پا که دمر کسان دا اور دا جہنم نا ازاد کی سمر چی پا دی تمام رمضان المبارک کے ازاد کریو نو دا رمضان المبارک پرو جماعتی پا ٹیم کی پا یوی اورس کے اللہ لس لکا خلق دا اور دا جہنم نا ازادو نو چی کل آخرش پشوا نو چی پا دی تمام رمضان کے اللہ سمر کسان دا اور دا جہنم نا ازاد کری پا دغیوش پا کہ اللہ دا دیمری کسان دا اور دا جہنم نا ازاد کی او بیا حدیث مبارک کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی وی کلی چی دا لیلت القدر شپشی جبریل علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالی فرمائی اے جبریلہ
ځان سره پرشتي ملګري کا او ښکته ځمکې ته کوز شه. جبرئیل علیه السلام د پرشتو په لښکر کې ښکته ځمکې ته راکوز شي او حدیث مبارک کې راځي وایي د جبرئیل امین سره شنه جنډه وي او د خانه کعبې په چت باندې ښخه کړي او د جبرئیل علیه السلام 100 وزرې دي 100 وزرې الله وله 100 وزرې ورکړي دي. په دغه شپه باندې جبرئیل علیه السلام خپلې 2 وزرې کولاو کړي چې تر مشرق نه واله تر مغربه پورې دا ټوله فضا په خپلو وزرو باندې پټه کړي. او بیا جبرئیل علیه السلام فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو لاړې شئ په دنیا کې خورې شئ دنیا کې وګرځئ خورې شئ او په نن شپه کې چې د نبی علیه السلام په امتیانو کې څوک ولاړ دی څوک ناست دی څوک په مانځه باندې دی څوک په ذکر و اذکار کې دی په هر قسم عبادت کې چې مشغوله دی په هغه باندې سلام واچوئ او مصافحه ورسره وکئ. نو چې کله سحر شي نو جبرئیل علیه السلام فرشتو ته وایي ای فرشتو ځئ چې زه اسمان ته خیږو. فرشتې ورته وایي جبرئیله الله تبارک وتعالی د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم متعلق څه فیصله وکړه د دوی متعلق څه معامله وفرمایله. جبرئیل علیه السلام ورته فرمایي فرشتو ته ای فرشتو الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام تمام امت معاف کو سیوا د 4 کسانو نه سیوا د 4 کسانو نه. صحابه کرامو چې دا خبره واورېده نو د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه وی د الله پاک پیغمبر دا 4 بدبخت څوک دي چې الله تبارک وتعالی ورته په لیلة القدر شپه کې مغفرت نه نصیب کوي دا څوک بدبخت دي الله پاک پیغمبر دا خو راته ووایه که نه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل مدمن خمرین اول په هغې کې شرابي انسان دی شرابي انسان د لیلة القدر په شپه باندې الله تمام مسلمانانو ته مغفرت نصیب کو خو هغه مسلمان یې پکې اون نه بخو کوم مسلمان چې به شراب څکل. شراب حرام دی رونو شراب د ګناهونو جرړه ده. علما لیکي هر غټه نشه مراد ده. شرابم انسان نشه کوي نور غټې نشیم دي چرس دی پوډر دی اپیم دی ایس دی یا بل نشه ده بل نشه ده چې کله انسان نشه وکړي دی په خپله مور باندې بیا نه دی دی د مور عزت نه پیژني دی د خور عزت نه پیژني دی د لور عزت نه پیژني دی په ډاکه باندې نه دی دی په غلا باندې نه دی دی د بل مسلمان په بېعزتۍ باندې نه دی. دا نشه د ټولو ګناهونو جرړه ده جرړه اول دا انسان په خپله بربادوي او بیا تمامه معاشره بربادوي. نشه حرامه ده ګناه ده. الله تبارک وتعالی د لیلة القدر په شپه باندې شرابي انسان نشه انسان ته مغفرت نه کوي. دویم نبی علیه السلام فرمایل وعاق لوالدیه د مور او پلار نافرمان بچی ته پکې الله مغفرت نه کوي. د لیلة القدر شپه ده مونږ چې ورته ښه شپه وایو دی راغلی د جومات ته په تهجد ولاړ دی تهجد یې وکړو الله ته یې لاس پورته کړو په ژړا شو الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله ما معاف کا. الله تبارک وتعالی ورته فرمایي نه دې معاف کوم ستا نه مور خفه ده او ستا نه پلار خفه دی. راغلی ما ته په مسجد کې ولاړې ما ته چغې وایي ما رضا کول غواړي خو په کور کې د سپینګیرې پلار خفه پرېښی دی په کور کې د بوډۍ مور خفه پرېښې ده تر څو چې د هغه نه دي رضا کړي زه نه رضا کېږم.
حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. نبی علیہ السلام فرمائے دا رب رضا دا پلار پر رضا کی، دا رب خبگان دا پلار پر خبگان کی. پلار رضا رب رضا، پلار خپا رب خپا، لنڈ خبر دادا. نو د لیلۃ القدر پشپه باندې دویم الله تبارک وتعالی د مور او پلار نافرمان بچی ته مغفرت نه کوي. کو دې راغلی دی په اعتکاف کې ناست دی، دی په چیله کې دی، دی په سیروزه کې دی، دی په کال کې دی، د پټکې والی دی، په منبر باندې ناست دی، تسبیح په لاس کې نیولي دي، سپینې کپړې اچولي دي، خو ښکلي سنت مطابق ګیره پرېښې ده، خو چې مور ترېنه خفه ده او پلار ترېنه خفه دی، جنت پې حرام دی، جنت ته نشي تللی، دا هېڅ شی ورته پیدا نشي ورکولی. نو دویم نبی علیہ السلام فرمایي وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان بچی. دریم نبی علیہ السلام وفرمایل قاطع رحم، خپل ولی کټ کوونکې انسان، خپل ولی کټ کوونکې انسان. چا چې خپل ولی پرې کړې ده، د لیلۃ القدر شپه ده، الله ته ولاړ دی په عبادت باندې، الله ته جاړي، بخښنې غواړي، الله تبارک وتعالی ورته فرمایي نه دې معاف کوم، تا د خپلو خپلوانو سره خپل ولی کټ کړې ده. ستا د ورور سره خبرې نشته دی، ستا د تره سره خبرې نشته دی، ستا د تره د زوی سره خبرې نشته دی، ستا د ماما سره خبرې نشته دی، ستا د ماما د زوی سره خبرې نشته دی. کور کې زنانه دي، خواښې د انګور سره خبرې نه کوي، انګور د خواښې سره خبرې نه کوي، یور د یور سره خبرې نه کوي، خپلولی یې کټ کړي دي. د لیلۃ القدر شپه به در باندې تیره شي، خو الله به دې بخښنه نصیب نه کړي. د حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د تمامو مسلمانانو نیک اعمال په هفته کې 2 ورځو کې خیږي، د څلورمې د ګل په ورځ باندې او د زیارت په ورځ باندې دا نیک اعمال بر اسمان ته وخیږي. الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي د دې تمامو مسلمانانو دا نیک اعمال قبول کوي، خو د هغه 2 انسانانو نیک اعمال مه قبلوئ، کوم 2 انسانان چې د یو بل سره خبرې نه کوي. کو د یو بل سره خبرې شروع کړي، خو زه به ورله دا نیکۍ قبولې کړمه، دوی ته صبر وکئ، او که د یو بل سره خبرې شروع نه کړي، زه دا نیکۍ نه قبلومه. نو حدیث مبارک راځي نبی علیہ السلام فرمایي دریم قاطع رحم، خپل ولی کټ کوونکې، او څلورم نبی علیہ السلام فرمایي مشاحن کې نګر انسان. د کم انسان په زړه کې چې بل مسلمان ته خیره دی، د کم انسان په زړه کې بل مسلمان ته ګونډی دی، دی د بل مسلمان په تکلیف خوشحالیږي، دی د بل مسلمان په تاوان خوشحالیږي، دی د بل مسلمان په بېعزتۍ خوشحالیږي، یاد دې وساتي د لیلۃ القدر شپه به در باندې تېره شي، خو الله دې ګورې مغفرت نه کوي، الله دې مغفرت نه کوي چې کله په زړه کې بل مسلمان ته خیرې ساتي. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د لیلۃ القدر په شپه باندې دغه څلورو انسانانو ته الله مغفرت نه کوي. او بیا حدیث مبارک کې راځي وی فاذا كانت لیلۃ الفطر، کله چې د ورکوټي اختر شپه شي، نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، د ورکوټي اختر شپې ته په اسمان کې د لیلۃ الجائزه نوم ورکړی شوی دی. په اسمان کې فرشتي دې شپې ته لیلۃ الجائزه وایي، د بدلې شپه، د بدلې شپه.
په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی ټولو روژهدارو ته بدلې ورکوي. ای رونو تاسو ته واما د اختر شپه د بدلې شپه ده، دا د الله د رضا کولو شپه ده، دا د عبادت شپه ده. په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی تاسو مه خفه کوئ. ډېر خلک داسې دی ټول رمضان المبارک روجې ونیوي، د شپې تراویح وکړي، خو چې د اختر شپه شوه دی دغه شپه په ډول سورنا کې تیره کړي، دی په ګانو بجانو کې تیره کړي، دی په مستۍ کې تیره کړي. و ظالمه دا خو د بدلې شپه وه، تاله به الله د دې تمامې روجې بدلې په دې شپه درکولي، تا خو د هغې مالک سره د هغې بدلې په ټیم کې جګړه وکړه، تا خو د رب سره د هغې بدلې په ټیم کې جګړه وکړه، نو دا خو تا ته بدله میلاوېده او رب دې خفه کو. نو حدیث مبارک کې راځي دې ته لیلة الجائزه په اسمان کې ویلی شي د بدلې شپه. او حدیث مبارک کې راځي وایي چا چې د اختر شپه د الله په عبادت کې روڼ کړه ته د زړه به په هغې ورځ باندې نه مري په کومه ورځ به چې ټول زړونه مړغېچن وي، د میدان محشر به وي، د قیامت ورځ وي، ټول زړونه به په هیبت کې وي او د یاري نه به ډک وي. خو چا چې د اختر شپه د الله په عبادت کې روڼ کړې ده دی به بېغمه وي په دغې ورځ باندې انشاءالله. نو حدیث مبارک کې راځي نبی اسلام فرمایي کله چې د ورکوټي اختر شپه شي دې ته په اسمان کې لیلة الجائزه ویلی شي، او کله چې د ورکوټي اختر سحر شي نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو تاسو ښکته دنیا ته کوزی شئ او د کلو د ښارونو په کوڅو کې د کوڅو په سرونو کې ودرېږئ. نو دا فرشتې ښکته راکوزی شي او د کلي او د ښارونو چې څومره کوڅې دي د دې په دې سرونو کې ودرېږي او دوی یو اواز کوي، اواز دا فرشتې او دا اواز د انسانانو او د پیریانو نه علاوه نور ټول مخلوقات اوري، خو صرف انسانان نه اوري او پیریان نه اوري. دا فرشتې څه وایي؟ دی وایي یا امت محمد صلی الله علیه وسلم اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتا اخرجو الی رب کریم، د هغې رب کریم دربار طرف ته وځئ چې هغه ډېر ورکوونکی دی، یعطي الجزیله، هغه ډېر ورکوونکی دی. د هغې کریم رب دربار په طرف باندې وځئ چې هغه ډېر ورکوونکی دی، ویعفو عن العظیم، او د غټ نه غټ ګناه معاف کوونکی دی، د غټ نه غټ ګناه معاف کوونکی دی. او بیا چې کله دا خلک بیا چې کله دا خلکو عیدګاه ته وځي، عیدګاه ته، نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي، الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي. فرشتو ته فرمایي الله تبارک وتعالی وی ما جزاء الاجیر اذا عمل عمله. ای فرشتو کله چې یو سړی مزدوري وکړي نو د هغه بدله څه ده؟ یو سړی مزدوري وکړه د هغه بدله څه ده؟ فرشتي ورته وایي الهنا و سیدنا، ای زمونږ ربا، ای زمونږ سردارا، د هغه بدله دا ده چې هغه ته مزدوري پوره پوره ورکړی شي. الله کم سړی چې مزدوري وکړه بدله د هغه دا ده چې هغه ته مزدوري پوره پوره ورکړی شي. الله تبارک وتعالی فرمایي وی ای فرشتو فانی اشهدکم یا ملائکتی، ای فرشتو زه تاسو ګواه کوم، تاسو ګواه اوسئ چې دې خلکو ما ته د رمضان المبارک روجې ونیوي او د شپې تراویح ورکړي، د هغې په بدل کې ما دوی ته خپله رضا ورکړه او دوی ما معاف کړو. ای فرشتو تاسو ګواه اوسئ، ګواه دوی د رمضان المبارک روجې ونیوي او د شپې تراویح وکړي، د هغې په بدل کې ته زه راضي شوم او ما دوی معاف کړه، ما د دوی مغفرت نصیب کو. او بیا حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي بندگانو ته الله تبارک وتعالی فرمایي وی ای زما بندگانو نن زمانه په دې عیدګاه کې سوال وکئ،
په دې عیدګاه کې نن زما نه وغواړئ فوعزتي وجلالي زما د په خپل عزت باندې قسمي زما د په خپل جلال باندې قسمي زما د په خپل لوی شان باندې قسمي د آخرت متعلق چې رانه څه غواړئ هغه درکومه او د دنیا متعلق چې رانه سوال کوئ په هغې کې ستاسو مصلحت ته ګورمه که ستا پکې خیر وي خو درې کمه او که ستا پکې خیر نه وي نو نه یې درکومه هغه دعا درله زه آخرت ته سنبال کم ډېر کله ته سړی په دنیا کې ځان له غټې غټې دعاګانې غواړي الله ماله دا راکه ماله دا راکه ماله دا راکه هغه ورته میلو نشي ځکه دی د خپل خیر نه خبر نه دی او الله تبارک وتعالی ته پته وي چې دی کومه دعا غواړي په دې کې د دپاره خیر نشته دی نو الله تبارک وتعالی ورله دغه دعا بېکاره نه کړه الله تبارک وتعالی ورله دغه دعا آخرت ته سنبال کړي ته خو دنیا کې دا څیزونه غواړي خو الله درله دغه دعا آخرت ته سنبال کړه د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي و یو انسان به الله تبارک وتعالی ته د قیامت په ورځ وفرمایي الله ما درنه ډېرې دعاګانې غوښتې وي خو الله تا راله نه وي قبول کړي ما ډېرې دعاګانې غوښتې وي خو الله تا راله نه وي قبول کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ما درله قبول کړي دي او د هغې دعا په بدل کې مې په جنت کې تاله دا منزل درکړی دا درکړی دا درکړی دی وی دی به ارمانو کې چې الله په دنیا کې دې راله یوه دعا نه وی قبول کړی څومره به ښه وه چې الله دا ټولې دعاګانې در راله آخرت ته سنبال کړی وی نو څومره به ښه وه چې په دنیا کې نه وي قبول شوی نو الله تبارک وتعالی فرمایي د آخرت متعلق چې رانه کم سوال نن په دې عیدګاه کې کوئ زه ستاسو مصلحت ته ګورم کو په دې دعا کې د دنیا خیر خو په دنیا کې درکم او کو دنیوي خیر دې پکې نه وي نو بیا درله آخرت ته دا سنبال کما او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرمایي ای زما بندگانو زما د په خپل عزت قسمي زما د په خپل لوی شان قسمي تر څو چې تاسو زما خیال ساتئ زه به ستاسو په غلطو باندې پردې راچومه زه به ستاسو په غلطو پردې راچوم تر هغې پورې تر څو چې تاسو زما خیال ساتئ او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرمایي زما د په خپل عزت قسمي زما د په خپل لوی شان قسمي زما د په خپل جلال قسمي د قیامت په ورځ به زه تاسو د کافر وړاندې چېرته رسوا نه کړمه حدیث مبارک کې راځي چې کله په جهنم کې مسلمانان او کافر ټول پراته وي نو دا کافر به د مسلمانانو ته پیغور ورکي وایي تاسو د الله عبادت کو الله خو یو منو نبی علیه السلام خو د الله پیغمبر منو نو څه وشو تاسو هم په دې جهنم کې پراته یو موږ هم په دې جهنم کې پراته یو دا کافر به د مسلمانانو له پیغور ورکي الله تبارک وتعالی به د دغې پیغور نه وروستو چې په جهنم کې څومره مسلمانان دي دا ټول به ترېنه وباسي ټول مسلمانان به د جهنم نه وباسي الله تبارک وتعالی به یو مسلمان په جهنم کې پرې نه دي نو الله تبارک وتعالی فرمایي زما د په خپل عزت قسمي زما د په خپل لوی شان قسمي زه به تاسو کافرو ته چېرته رسوا نه کړم په ورځې د قیامتو او بیا حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي ای زما بندګانو تاسو زه رضا کولم که نه نو زه درنه رضا شومه تاسو زه رضا کولم زه درنه رضا شومه او زه کورونو ته د عیدګاه نه په داسې حالت کې چې تاسو ته ما مغفرت وکړو د عیدګاه نه په داسې حالت کې کورونو ته لاړ شئ چې تاسو ما وبخلی نو حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې فرشتې د ورکوټي اختر په ورځ باندې د نبی علیه صلات وسلام د امت دا ثوابونه ویني که نه نو دا فرشتې یو بل له زیري ورکوي او ډېرې خوشحاله شي چې الله تبارک وتعالی نن امت محمدیه صلی الله علیه وسلم معاف کو الله تبارک وتعالی دې پکې زمونږ د ګناهګارو دا نومونه هم شامل کړي په دغې ورځ باندې او الله دې پکې زمونږ مغفرت هم نصیب کړي به هر حال لږې ورځې دي چې دا درنه ګورې ډېرې په
عبادت کې تیر شي، په غفلت کې تیر نشي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.